अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम लुई सेहत लुई नेमत सर हाजिर अस्तास रोजान आर जे शान खटक रगल यम युनवी जुन युने कोला युने प्रोग्राम सरा او پدې چې روغ جوړ خوشاله بوي پروګرام لوی صحت لوی نعمت بوي جناب بالکل تاسو زموږ نه سوال هم کوئ شئ جناب تاسو خپل تاسو هم کولی شئ پروګرام لوی صحت لوی نعمت څنګه تاسو پته ده او صحت په حواله سره څومره بیماری او ناروغي وي او څومره هغه احتیاطي تدابیر او د هغه علاج تاسو پروګرام کې زموږ هم کوی شئ پوښتنې او خپل سوالونه جی بالکل او پروګرام کې مونږ سره نستای کوي جناب ډاکټر عنایت الرحمن صاحب نن سبا که ګورو په ملک کې ډېر زیات آفاتونه دي او مشکلات هم دي نو د هغې په حوالې سره جناب زموږ سره عنایت الرحمن صاحب تاسو پروګرام کې ویلکم سړي مشي کوو ډېره مننه ډېره شکریه څنګه تاسو ښه صحت مو روغ دی الله شکر تاسو ښه وخت مو ښه تېرېږي ډېره زبردست جی اوکې جی زموږ نمبر ځان سره ولیکئ 0924 313 001 اس ام اس هم تاسو کولی شئ موبایل به راواخلئ رایټنګ ځای ته به لاړ شئ هلته به ولیکئ PCR او سپیس او د مور کې خوږه شننامه او پیغام تاسو رالیږئ شئ په 8881 باندې یعنی 888 باندې جی بالکل ډاکټر صاحب تاسو نن پروګرام ته راغلي تاسو پروګرام کې ویلکم کوم هرکلی کوم تاسو نن پروګرام د لپاره کوم ټاپک راوړی دی ډېره مننه ډېره شکریه د اف ام ریډیو کورم جی زموږ نن پیغام به وي چې کوم نن سبا بیماري خوره ده په معاشره کې کرونا وایرس څه دی د هغې علامات څه دي او تازه ترین صورتحال څه دی ملکي او زموږ په ډسټرکټ کورم کې دې نه علاوه د علماء کرامو د سیاسي خلکو د پبلک او د سوشل میډیا اکټیویسټ زموږ سره دی کې څه کردار دی اور د دې نه د بچاو طریقه سره او دا سوال زموږ ته خپل تعارف وکړئ تاسو کوم ځای نه راغلي یې تاسو مطلب د کوم ځای ډاکټر صاحب زما نوم ډاکټر عنایت الرحمن دی اور دې سات زه ډسټرکټ هیلث افیسر لور اینڈ سنټر کورم کار کوم صدا کې زما افیس دی جی تعلق زما د باجوړ سره دی زه د باجوړ اوسیدونکی یم اور زما سپیشلټي هم دا پریونټیبل ډیزیز دی چې کوم کورونا شو ډینګي شو یا نور داسې بیماری دي چې هغه ویکسینو سره تعلق ساتي کم آوټ بریک کیږي د هغې کنټرول به څنګه کیږي موږ له څه پکار دي زما سپیشلټي هم کورونا ده او یقینا بالکل نن سبا په ملک کې او مطلب او خاص کر په کورم کې د نن سبا تازه صورتحال څنګه ده د کرونا په حوالې سره بجان تاسو ته به پته وي چې په زموږ په ملک کې او بیا په صوبه کې او خاص کر په کورم کې موږ سره کیسونه سیوا شوي دي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې په روژه کې احتیاطي تدابیر باندې خلکو ډېر کم عمل وکړو دا خبره موږ مخکې کړې وه چې احتیاط کم شوی دی او 10-15 ورځې بعد به کیسونه راځي نو هغسې وشوله تاسو ته به پته وي چې پرون د اپر کورم نه 87 سیمپلینګ شوي وو په 87 سیمپلینګ کې یعنی د 87 کسانو نه مونږ ټیسټونه اخیستي وو په هغې کې 54 کیسونه پازیټیو راغلي دي بس مونږ دا خبره بیا کوو چې چونکې اختر تیر شو اختر کې بې احتیاطي شوې ده نو چې یا 5 جون یا 7 جون ته به دا کیسونه مونږ سره نور هم راځي په کمیونټي کې اور د هغې بنیادي وجه دا ده چې مونږ خلکو هغه کم احتیاطي تدابیر دي سوشل ډسټینسنګ چې یو بل سره میلاویږئ مو لاسونه په صابون سره وینځئ ماسک استعمالوئ اور سینیټایزر استعمالوئ هغې باندې چا عمل نه دی کړی صحیح بالکل جناب تاسو موږ کول هم کولی شئ په دې نمبر باندې 0926313001 زموږ ته مینوال بار بار کول هم کوي تاسو خپل تپوس هم کولی شئ ډاکټر صاحب زموږ بل یو سوال دی چې نن سبا د بیماري تیزۍ د څه وجه ده مهرباني تاسو ته چې ما څنګه دا خبره وکړه مخکې چې زموږ په ټول ملک کې اور په صوبه کې او بیا زموږ په ضلع کې هم دا خبره د بدقسمتۍ نه ډېره عامه وه چې کورونا نشته دا یو ډرامه ده دا یو پروپیګنډا ده اور دا خدای مکه حکومت د پیسو لپاره یو لوبه جوړه کړې ده جی
نو هغه په بنیاد باندې خلکو احتیاط نه کاو، خلکو غب غاڼو او بیماری زموږ سره په تیزی خورش ولا. او د دې زنده مثال به تاسو ته زدا درکم چې دا بیماری شته، دا یو حقیقت دی او دا په ټوله دنیا کې دا. 13 ورځ زموږ سره په هسپتال کې ډسپنسر اشرف ګل او هغه ته کورونا شو او د کورونا ډایګنوز شو او دا غینه پس هغه ته اپلیکیشن شروع شو چې د دې کوم علامات دی هغه او بیا چې کوم دا پسینه باندې یا په پړپوسانو باندې یا په لنګز باندې اثر کوي چې موږ ته فایبروسس وایو. دا غینه پس بیا اکسیجن سچوریشن په بلډ کې کمیږي او دا غینه پس بیا برین ډیت شي، دماغ مړ شي او به د انسان دا غینه مر کیږي. نو هغه اشرف ګل د دې کورونا بیماری د وجنه زموږ شهید شو، الله دې هغه درجات بلند کړي. نو دا بیماری حقیقت ته داشته دی، دا موجوده ده او واحد حل دا دی چې موږ تاسو او عوام او سوشل میډیا اکټیویسټ او کوم چې زموږ نورونه دي دا ټول په احتیاطي تدابیرو باندې عمل وکړي، بې ځای بازار ته تلل، بلا ضرورت هسپتالونو ته تلل. تاسو ته دا پته چې زموږ سره په ګاینی وارډ DHQ چې کوم دی پاغي کې زموږ سره یو نرس پازیټیو رااله، هغه نه پس ته مو چې کنټیکټ سیمپلینګ وکړو د هغه فیملی کې 19 پازیټیو کیسونه رااله. جی بالکل. مطلب دا دی چې دا بیماری د یو بل نه ډیر په تیزی سره لګي او دا مونږ خپل سترګو سره ولیدل. یقینا ځکه سره مطلب په سوشل میډیا باندې ګورم بعض مګر دا افوا پیلو کوي دا چې مطلب دوکا دا او اسی پیسو چلول دی کنه. تاسو په دې حواله سره څه ویل غواړئ؟ نو مو چې څرنګه وی چې بینګ ا ډاکټر او بینګ ا سپیشلیست د دې شوبې سره تعلق لرونکي صحیح په انټرنیشنل میډیا باندې په نېشنل میډیا باندې روزانه به اپډیټس هم تاسو ګورئ چې دنیا کې دونه کیسونه رالل، دونه اموات شو، پاکستان کې دونه کیسونه رالل، دونه اموات شو او دغه شان صوبه کې دونه کیسونه رالل، دونه اموات شو. نو دا یو حقیقت دی، یو بیماری ده. زموږ به دا درخواستي عوامو ته، سوشل میډیا اکټیویسټ چې کوم زموږ پوهان خلک دي چې هغه دا اویرنس پیدا کړي چې دا بیماری یو حقیقت دی او د بیماری نه د بچاو د لپاره چې کوم واحد حل دی هغه احتیاطي تدابیر دي. دلته به زه دا خبره هم اډ کوم، زموږ چې کوم د سوشل میډیا اکټیویسټ زو اکثر خپل باندې سوشل میډیا غوډره یوز کو ګوري، هغه دا لیکلي چې پلان کېږي کې وینټیلیټر نشته، پلان کې مړ شو وینټیلیټر نو. نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې وینټیلیټر په ټول ملک کې واقعي چې کمې ده او دا سپیسیفیک مریضانو ته ملاویږي او هغه ته اچي او په دې ځان پوهه کوي چې وینټیلیټر د کورونا علاج نه دی، چې وینټیلیټر بنده د کورونا نه بچ کی. وینټیلیټر چې کله انتهایی د ساه اخستو تکلیف شروع شي بیا هغه ته موږ وینټیلیټر لګاو او د وینټیلیټر ته چې څوک تللی دي دا غي نه واپس راتلل ډیر مشکل دي. وینټیلیټر ته چې بنده لاړ شي د دې مطلب دا دی چې د مرګ 90%، 99% یا 100% شور دی. صرف دومره وشي چې په د باندې هغه تکلیف د ساه آسان شي، باقی مرګ نه دا بچ کولای نشي. نو زمونږ دا خاص دی فزیده دی چې عوامو کې دا افوا او دا ترخه خوري چې وینټیلیټر نشته، دا شی نشته، هغه شی نشته. ګورې چې د کورونا دنیا کې علاج نشته. دا وینټیلیټر امریکا سره ډیر وینټیلیټر دی، اټلی سره ډیر وینټیلیټر، چاینا سره ډیر وینټیلیټر، ټولي دنیا ته سپلای کوي. خو وینټیلیټر هغه د کورونا نه بچ نکړه، بچ کړه هغه په ووهان سټي کې مکمل لاک ډاون کو، خلکو احتیاطي تدابیر اختیار کړل او دومره غټ اوټ بریک چې شوی په لکونو خلک متاثر او هغه شي هغه کنټرول کو. نو زموږ دا خاص دی عوامو ته چې احتیاطي تدابیر مونږ وایو سټے ہوم سټے سیف، پکور کې اوسېږئ تاسو به په حفاظت سره کنه. جی مننه جی. بالکل جی ډاکټر صاحب اکثر د دې علامات څه دي؟ ملګری مطلب د علامات راشي هغه ته پته نه وي کنه د دې بیماری علامات څه مطلب د یو کیس پازیټیو راشي نو د څه علامات وي؟ ډیر اهم سوال دی، ډیر امپورټنت کوېسچن تاسو وکړو جی او ډیر اوریدونکي به دا سره اوري. نن سبا چونکې دو واضح کول مونږ غواړو چې دا کرونا وایرس دا یو وایرس نه دی، دا پوره خاندان دی او د کرونا وایرس مختلف سټرینز دي. دا غي د وجې نه په مختلفو وختونو کې مختلف بیماری شوي دي. کله ورته مونږ سارس ویلې دا چې سیویر اکیوټ ریسپیریټري سینډروم، کله ورته مونږ مرس ویلې چې میډل ایست ریسپیریټري سینډروم چې کوم په میډل ایست کنټري دوبۍ او د علاقو کې یو بیماری راغلی و. سپیسیفیکلی کومه خپل علاقې او خپل چمګاون خبره وکړو
نو چونکه زمونږ د پازیټیو کیسونو سره واسطه دا ګوري انویسټیګیشن یې کو ټریټمنټ یې هم کو چې کم داغه متعلقه علامات داغه علاج کو چونکه دا کورونا علاج نشته خو چې کم علامات جوړیږي سینه خراب شو مری خراب شو یا ټوخلې ورته ولګي داغه مونږه سیمټومټیک ټریټمنټ کو زمونږ په کمیونټي کې نن سبا چې کم کامن سیمټمز دي هغه ته ټمپریچر وي یعنی تبه وي په سر باندې درد وي او د ټول وجود به خوږيږي دا درې ډېر کامن سیمټمز دي ډېر کامن علامات دي چوته دا علامات وي تبه وي وجود خوږيږي په سر باندې درد نو د فورن د محکمه صحت سره رابطه کوي او د هغه رابطې فائدہ بدای چې د ټیسټ کیږي او چې ټیسټ د وشي او پرس کدا پازیټیو رالو نو دا مونږ بیا یا ہوم آیسولیشن کو په کور کې آیسولیټ کو یا هسپټل آیسولیشن کو په دې دا وشي د ټیسټ چې دا نور خلک د خورېدو نه بچ شي جی د دې سره سره مختلف سیمټمز دي علامات دي هغه ویری کوي بس کی سونو ته داسې شوی دی چې هغه ته لاس اف ټیسټ اند لاس اف سمیل شوی یعنی هغه د سشي په بین باندې نه پويږي سمیل نشي کولای یا د خولې خوندورانوي د خوراک په ټیسټ باندې پويږي په ذایقه باندې نه پويږي نو دا سړي چې دا علامات ویری کوي خو دا علامات ټمپریچر تبا اور سر درد او وجود خوږي او بل پکې یو انټرېسټینګ خبره اوس دا ده چې دا علامات چاته وي او دا پرس کا اکثر زینو کې ورته خلک ټیسټونه کوي د ټایفاید ټیسټ دا بنده وکړي نو د ټایفاید پازیټیو راځي نو مونږه عوامو ته دلته کې دا واضح کوو چې دا علامات چاته وي او کو پرس کاغه ټیسټو کو د ډبل ټایفاید پازیټیو د ټایفاید نه وي خو چونکې ټایفاید کې مونږه پاغه کټ باندې آی جی ایم او آی جی جی انټي باډیز ګوري چې کله چاته ټایفاید وشي نو داغه په وجود کې چې کم قوت مدافعت دی یا ایمیون سیستم دی هغه آی جی ایم او آی جی جی انټي باډیز جوړي دا په کورونا کې هم جوړيږي او دا په ټایفاید کې هم جوړيږي چونکه خلک د کورونا ټیسټ نه کوي د ټایفاید ټیسټو کې چې یاره زما تبي دي او هغه ټیسټ پازیټیو راشي وي چې ټایفاید دی نو دا ټایفاید نه دی دا بیسیکلی کورونا ده او عوامو ته زموږ د خواسته خاص کر د کور مې عوامو ته کو تاسو په چمګاوند کې تاسو په فیملی کې داسې مریض وي نو مهرباني وکړئ هغه فورن په کور کې ایسولیټ کړئ کمره ورته بیل کړئ سامان ورته بیل کړئ او زموږ سره رابطه وکړئ چې موږ ته د کورونا ټیسټ وکړو او د پراپر منیجمنت وکړو مننه جی او زموږ یو مینوال تاسو کې سوال کړی دی وای چې موږ مطلب په کور کې کوارنټاین کې دی شي په کور کې بالکل جی کوارنټاین دا سه دا چې په کورونا کې یا په پریونټیبل ډیزیزز کې زموږ سره دوه کیسې دي جی یو ته منګه وایو کوارنټین یا چې کوارنټین موږ څه ته وایو یو ته منګه وایو آیسولیشن جی کوارنټین موږ عام طور د هغه د لپاره استعمالو چې کم خلک د شک په بنیاد باندې موږ سسپیکټ کوو چې یاره دته کې دې شي کورونا وي دا غي وجه دا وي چې دا یا پازیټیو کیس سره ملاو شوی یا په خاندان کې پازیټیو کیس وي یا دا د داسې زینه راغلي وي چې الته کورونا وي فار ایگزامپل قطر نه زموږ کور می ډېر خلک را روان دي دوبۍ نه را روان دي نو دا مونږه په کوارنټین کې ساتو او سیمپلینګ تکو کو پازیټیو راځي نو د پازیټیو چې کله راشي بیا دوه خبرې دي دا به یا ته ہوم آیسولیشن کې یا به هسپټل آیسولیشن کې دا د حکومت پالیسی ده جی اوس مونږه دا ډیسایډ کړی چې یو سړی دی د هغه یا زنانه دا زموږ مور خور ده داغي کورونا پازیټیو ټیسټ رالو خو داغي څه علامات نشته نو مونږه ګورو چې دا ہوم آیسولیټ کو خو ہوم آیسولیشن کې دا پکاري چې مونږه هیلث ټیم او ډپارټمنټ اولیګو کورتا د کورګوري چې دلته د فیسیلیټي د آیسولیشن شته کو نشته یعنی د ځان له روم د ځان له بندوبست شته کو نشته فار ایگزامپل یو فیملی د داغي یو کمره د ټول کو یو کور کې اوسېږي نو الته دا پاسبل نه ده نو د مونږه هسپتال کې آیسولیټ کو او دوی ماغوي چې یو کیس پازیټیو رالو او دته سیمټمز دي د چست خراب دی د مری خراب ده د سیویر ټمپریچر کیږي د هډ کیږي د خېټه خراب ده نو دا مونږ بیا هسپټل آیسولیشن کو هغه بیا مونږ هسپټل تراولو ہوم آیسولیشن او هسپټل آیسولیشن دا دوه د پالیسي سره دا دوه مونږ امپلیمنٹ کو خو د دې کنډیشن مطابق کو چې یاره کم زه د کم سړی لپاره مناسب دی راغی مطابق شو مننه جی او زموږ یو بل سوال ډاکټر صاحب په دې کې مطلب د خوراک سے استعمال سغشتہ مطلب د کې مطلب ټمپریچر هم زیاتیږي او ساس بندي هم وي نو د کې مطلب خوراک موږ څنګه خوراک کوي شو په دې حالت تاسو خپل موږ اظهار خیال وکړئ
ډېر امپورټنت سوال تاسو کو اهم جی. سوال دی. اولنۍ خبره خدا چې دا چې کورونا کلم اٹیک کوي په چا باندې اٹیک وکي نو زمونږ په وجود کې چې قدرت کم امیونټي سیستم یا قوت مدافعت دی هغه فوراً د سره فایټینګ شروع کی اور هغه فایټینګ کوي چې دا کورونا وایرس یا بل انټیجن راغلی دی چې دا مونږ سره ختم کو جی. نو د خوراک په باره کې دا چې خنخ خوراک د کورونا مریض لا پکار دی چې هغه خ خوراک کوي. صحیح. یعنی موږ چې ورته بیلنس ډایټ وایو چې پاغي کې غوښه وي، پاغي کې سبزی وي، پاغي کې وټامین سی وي، چې سونه بیلنس ډایټ وي، خ خوراک وي، اس قسمه پرهیز نشته چې چاته دا انفیکشن وشي. دا پزیاده دی چې دا پرهیز کوي، دا پرهیز به دا نور ډیر خرابوي. فریز نشته خو خوراک دی کوي چې د وجود مضبوط وي او د وجود ته د وایرس سره مقابله کوي. اور دویم امپورټنت خبره دا ده چې چا سینه خراب وي، د چا مری خراب وي، نو هغه له پکار دی چې هغه انټي بایوټیک مایکروبیک استعمالوي. صحیح. اور اهم خبره دا ده چې د ټمپریچر لپاره بروفین دا آیبوپروفین دا سیرپ یا ټیبلټس باندې استعمالوي. خو چاته ټمپریچر کیږي نو هغه له پکار دی چې هغه پیناډول یا پیناډول ایکسترا استعمالوي. دا په دې کې ډیر سیف دی اور بروفین یا آیبوپروفین دا نه استعمالوي. مننه جی. بالکل جناب منیر خان اور عزیز صاحب سلامونه کوي چې لاله وعلیکم السلام او ډاکټر صاحب ته هم سلامونه کوي. وعلیکم السلام. جی بالکل سیف الله انګار صاحب زموږ आवाज اوري وای چې زبردست پروګرام دی او زموږ بل مینوال هم دا سوال کوي چې आवाज لاله سلو دی ښه ټیک بشي. بالکل ګورم ښه. ډاکټر صاحب نو زموږ یو بل هم سوال دی، تاسو وایي تاسو سوالونه زیات کوي خو په هر حال د داسې بیماري ده که نه زموږ هر یو کس ته پته ولګي چې مطلب د دې علاج څنګه دی، د دې احتیاط څنګه دی. منګه خوشحالېږو چې څونه تاسو ډېر سوالونه وکړئ، هغه عمره به مونږ ډېر جوابونه ورکو، هغه عمره به مونږ پبلک پوه کو اور اکارډینګلی هغه عمره به خلک په هغې باندې عمل وکړي او هغې به د دې بیمارۍ نه بچ شي. او جی بالکل ډاکټر صاحب د دې نه بچ کولو څه مطلب ګوره جی کورونا یو نوی وایرس دی ځکه ورته ناول کورونا وایرس وایي. ناول نوی معنی ده نوی. اور نن ورځې پورې د دې ویکسین لا نه دی تیار شوي، مارکیټ کې اویلیبل نه دی، ریسرچ روان دی. علاج د دې فی الحال نشته. علاج چې کوم په هاسپټلز کې کیږي یا مونږه ہوم آیسولیشن کې کو نو هغه مونږه د علاماتو علاج کو چې سینې خراب ده د سینې علاج ورکا، ټمپریچر دی د ټمپریچر د لپاره دوايي ورکا، یا پر ایگزامپل اکسیجن سچوریشن په دې کې ډېر کمیږي، په وینه کې د اکسیجن لیول کم شي د 95% نه کم شي او کم راځي نو چې کله دا ډېر کم شي د سره برین ډیت کیږي، دماغ سره مړ شي، به انسان مړ کیږي. نو مونږه هاسپټلز کې دا ګورو چې د سچوریشن مینټین دی کو نه دی مینټین، دا مونږه د علاماتو علاج کوو. خصوصي داسې دوايي لا نه راغلي یا داسې ویکسین لا نه دی راغلی چې هغه ته بندله ورکړي او دا کورونا وایرس هټ کی دا مړ کی او د کورونا نه دا خلاص کی، یا داسې ویکسین ورکړي چې فار ایگزامپل مونږ نور بیمارو لپاره ویکسین راغلی دي نو هغه ویکسین کو نو هغه بیماری هغه ته نه کیږي. لکه مونږه ماشومان ته بي سي جي ویکسین وکړو نو دا بي سي جي ویکسین چې چاته په پیدایشي وشي نو دته په ټول عمر ټي بي نه کیږي. دوه شان ریسرچ روان دی د دې ویکسین برازي دا د این به موږ سره ویکسین راځي، خو په حال د دې ویکسین نشته چې هغه تا د کورونا بیماری نه بچ کی. د کورونا بیماری نه د بچاو واحد حل سوشل ډیسټنسینګ دی، یعنی کې فاصله ساتل، د پازیټیو کیسونو نه لاسونه په صابون سره انځل اور د ماسک استعمال کول. اور دا صابون داسې دی چې دا هر چېرته اویلیبل دی، غریب سړي کرم کور کې اویلیبل وي، مالدار کم اویلیبل وي، نو بار بار تاسو چې سم ټچ کوئ په صابون سره لاس انځئ. دویمه خبره دا ده چې کله مونږ دا وایو چې تاسو لاسونه مه میلوئ، د هغې وجه دا ده چې کله لاس میلاو شي نو دا وایرس تا په لاس پسې ورخلي. اوس دا وایرس اوس هم تا ته څه نه وایي چې څو پورې لاس تا په لاس دی، خو کو تا دا لاسونه سترګو خلیلا یا پوزې لا ویوړه نو دا ستا باډي ته انټر شي او د دې نه نو ځکه موږ وایو چې لاس په صابون سره انځئ چې دا وایرس واش اوټ شي. نو احتیاطي تدابیر داري چې بازارونو ته پلیز بلا ضرورت مزي، اسپیټالونو ته بلا ضرورت مزي، چې کم ځای کې ګڼه ګونه وي ګیدرینګز وي هغې ته مزي، اور خپل احتیاط په خپله کوئ. موږ وایو چې په کور اوسېږئ او محفوظ اوسېږئ.
مننه جی او شیان لاله سلامونه ډاکټر صاحب نه سوال کوم وای چې او که یو څوک کرنټین نه راوځي او آیا هغه ته بیا کورونه لګېدی شي او که نه دې ته موږ ری انفیکشن وایو چې فار ایگزامپل یو سړی ته کورونا وشوه او د هغه ټایم پاس شو میکزیمم 14 ورځې یا دې نه زیات هم کېدی شي او دا واپس نیگیټیو شو منه یو ځل د دا ریزلټ پازیټیو رالو بیا د کرنټینا ټایم تیر کو د ریزلټ نیگیټیو شو نو د بیا کورونا کېدی شي کو نشي کېدی نو د دې چانسز بالکل د نش برابر دي ولی چې کله سړی ته کورونا بیماری وشي د په وجود کې ډیفنسیو سیستم امیونټي سیستم هغه لګیا شي د خلاف جنگيږي انټي باډیز جوړي او د خلاف جنگ کوي نو چې کله دا انټي باډیز جوړ شي دا د وجود کې ټول عمر بیا ریزرو پرتی وي نو کله بیا هم دو انفیکشن راځي نو دا په غیبه نه اٹیک کوي د دې مثال سیمپل دا شری چې کو یو مورچکی یو زمونږ یو فوجي یو سپاهی ناشته او دا غسره کلاشنکوف هم شته دا غسره کالتوس هم شته نو په د باندې دشمن به ډېر په مشکل راځي صحیح بالکل د سره ایس نوی دو خالی وي نو په د بیا اٹیک کوي نو زه د کورونا خلاف چې کوم کارتوس دی هغه انټي باډیز دي او انټي باډیز تا وجود کې الریډي موجود دي نو موږ دا شویلې چې ری انفیکشن چانسز هغه زیرو دي او اوسه پورې موږ سره هغه ریپورټډ نه دي نو چې څوک یو ځل کورونا تیر کی نو دا محفوظ او د دې وجنه امپورټنت خبره بل ده چې کم کستا کورونا وشي او دا روغ شي نو د په وجود کې انټي باډیز جوړ شي او پرس کې یو بل بیمار رالو او هغه سیریس کیږي کورونا وته شي دا نو مونږه پلازما تھراپي ورته وایو دا مونږه د پلازما والو د ویني نه والو او هغه ته مونږه ولګو نو دا دغه خلاف دا یو قسم مونږه علاج استعمالو نو دا اوریدونکو سوال ډېر امپورټنت دی خو دا غي د پوی د پاره دا چې یو ځل کورونا وشي بیا د دې چانسز د زیرو برابر دي جی مننه جی ملګری هم بار کول کوي خو چونکې زمونږ سره وخت هم کم دی او په هر حال زه تاسو ته دا در کوم دا زمونږ اواز او زمونږ تاسو پیغام یو بل ته ورسوئ مننه جی ډاکټر تاسو وخت هم کم دی مطلب تاسو مننه کوم بیا هم تاسو په هر کې سوال دی وایي چې د دینه او تاسو په اخره کې د زموږ د عوام نه علماء کرام نه او سوشل میډیا نه مطلب سره ریکوست کوي تاسو په اخره کې ډېر مننه اور دا ډېر امپورټنت هم دا اهم هم دا او پیداناک هم دا د دې فورم په ذریعہ باندې با زه خو ولستاسو شکریا دا کوم چې مونږه عوامو سره مخاطب کړو اور بیا به دا ریکوست کوم چې سونه اوریدونکو دي هغه دا پیغام ورسوي نورو ته چې چا نوی اوریدلې سپیشلی علماء کرام زمونږه علاقائی مشران ایلډرز یا سیاسي کم مشران دي او سپیشلی زمونږه د سوشل میډیا چې کم اکټیویسټ ورکرز دي دا ټولو نه زمونږه دا درخواست دی د ډپارټمنټ اف هیلث چې کم زمونږه ټول لاین ډپارټمنټ دی هغه کې زموږ سره پولیس ډپارټمنټ ډیر اکټیو انوالو دی پاک آرمي موږ سره انوالو ده اسټیشن موږ سره انوالو دی زموږ د ټولو دا مشترکه درخواست دی چې تاسو د احتیاطي تدابیر باره کې د دې بیماری باره کې د دې علاماتو په باره کې د دې نه د بچاو د پاره چې کم احتیاطي تدابیر دي هغه باره کې هر کورتا هر خورتا هر مورتا هر ورته دا خبر ورسوي چې دی په دې باندې پوه شي په دې باندې عمل وکړي او دا کومه وبا کومه بیماری کومه وډ بریک چې راغلی دی دول اول خو زموږ سره نقصان ونه کی او کو پرس کوي نو چې کم سے کم نقصان وکي او دا بیماری زموږ د علاقې نه په خطرې کسره تیر شي نو زه به یو ځل بیا درخواست کوم چې پلیز سوشل میډیا اکټیویسټ ډېر رول ادا کوي او دای ادا کولی شي چې پازیټیو میسیجز پبلک اویرنس میسیجز احتیاطي تدابیر ریلیټډ میسیجز دا په خپل پیجو باندې خوروي او زما دا امید ده دا یقین ده دا ولي جهاد ده چې موږ تاسو یو انسان بچ کو دا د ټول انسانیت ته بچاو د برابر ده مننه جی بالکل جناب او پروګرام او روغ صحت لوی نعمت تاسو ډاکټر صاحب خبره هم اوریدلې امید کوم تاسو به خوشحالي خمي او تاسو په دې باندې عمل هم کوي ډاکټر صاحب تاسو په هر څه پیغام لري او کنه اوردونکو لپاره
بیا به زما دا ریکویسټ وي دا پیغام وي ټول اوریدونکو ته صحیح چې مونږ کوم خبرې وکړې په دې باندې عمل وکړو او دا خبرې په دې نیت سره د جهاد په نیت سره د نیکۍ په نیت سره نور خلکو ته ورسو او هغه په عمل وکړي او مونږه د کورونا چې کومه بیماری پینډیمک دی د دې نه مونږ بچ شو زمونږ ملک پاکستان زمونږ عوام زمونږ ادارې د دې نه بچ شي او مونږ یو صحتمند قوم جوړ شو. صحیح مننه جی تاسو ډېر خوشاله اوسئ تاسو ته هم دا در کوم یقینا زمونږ په ملک باندې زمونږ سره څومره هم زمونږ د ډاکټران صاحبان دي هغه په دې بیمارۍ کې ډېر زمونږ سره مرسته هم کړې ده او زه هغو ته سلوټ هم کوم او داد ورکوم. ډېره مننه ډېر شکریه. مننه جی اوکے جی خوشاله اوسئ خوشاله اوسئ. जी बिल्कुल तासो प्रोग्राम और दो लोय सेहत लोय नعمت جناب बिल्कुल یقینا تاسو په دې باندې عمل هم وکړئ چې دا بیماری ډیره سخته ده او په ملک کې تیزی سره هم روانه ده. او په هر کې د خپل ځان او د خپل هم صحت هم خیال ساتئ او د خپل بچو باندې هم لږ خیال کوئ پام کوئ یقینا او بازار نه لږ پرهیز وکئ او په یو ځای کې کټه مه ودرېږئ. مننه جی بالکل مننه تاسو هم مننه کوم از مسجد زمونږ आवाज اوري جناب او تاسو زمونږ دغه ویډیو زمونږ دغه پروګرام مخکې شیر کړئ چې زمونږ هر یو مینوال هر یو کس ته ورسیږي. بالکل جناب جون سره په ورځ به ان شاء الله سبا راځم یو نوې جون یو نوې ښکلی نوې پروګرام سره تر هغې وخت هغې سره تاسو خپل میزبان آر جې شیان تاسو نه غواړي اجازه د لوی الله مسپارم د لوی الله په امان شپه مو په خیر. پاکستان زنده باد. Malangiyam